نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. د سورة البقرة تفسیری خلاصه. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. سورة الفاتحه دا د قرآن مجید اجمال او خلاصه ده. په سورة الفاتحه کې مونږ ویلي اهدنا الصراط المستقیم چې وښایه مونږ ته لاره برابره. نو دلته کې فرمایي ذلک الکتاب لا ریب فیه، دا هغه کتاب دی چې شک پکې نشته او هدایت دی دپاره د متقیانو. نو په اولني دوو آیاتونو کې د قرآن صفت دی چې هغه هدایت والا لار هغه قرآن دی، دا لاره راټینګه کوي، او دا تحریک چې کوم دی د قرآن دا راټینګ کوي. کله چې ته یو نوی تحریک شروع کړې نو ستا مقابلې ته به درې قسمه خلک راځي، درې قسمه ډلې به راځي. یوه ډله به هغه وي چې هغوی به ستا په تحریک باندې هغه ځان قربانوي، تن من به قربانوي. نو هغه مؤمنان دي، د هغوی 5 صفات ذکر کېږي او بیا د هغوی په دنیا او په آخرت کې د کامیابۍ تذکره کېږي. دویم قسم هغه خلک دی چې هغه ستا د میشن به مکمل مخالف وي، ستا میشن به د قرآن میشن به دین اسلام به د دنیا نه ختمول غواړي. نو د هغو تذکره موجود ده ان الذین کفروا سواء علیهم په دې دوو آیاتونو کې. د هغې نه پس بیا د درېیمې ډلې ذکر دی چې کله ستا تحریک ته مخامخ راځي نو دا خلک به دا منافقینی، دوی به په ظاهره باندې ستا سره ولاړي او په پټه باندې به د باطلو ملګري. نو د دې ډلې صفات ذکر کوي او ډېرې تفصیلي ذکر کوي چې داسې قسمه ډلو نه خپل تحریک، خپل تنظیم دا بچ ساتئ، دین اسلام دا بچ ساتئ او داسې صفات په ځان کې مه راولئ. د دې صفاتو نه ځان وساتئ او په کومو خلکو چې دا صفات دي هغه خپل ملګري مه جوړوئ. الله تعالی په اوله کې د قرآن صفت بیانوي چې دا کتاب د الله د طرف نه دی، په دې کې شک نشته او هدایت دی دپاره د متقیانو. اوس دا متقیان څوک دي؟ د متقیانو وضاحت څه دی؟ الله تعالی په درېیم آیات کې د متقیانو یو څو صفات ذکر کوي. الذین یؤمنون بالغیب، مؤمنان هغه کسان دي متقیان چې دوی په غیب باندې ایمان نه وړي. اولنی صفت یې دا دوی به ایمان په غیب باندې. د غیبو څه مطلب؟ د غیبو مطلب دا دی چې دوی به په سترګو په حواس خمسو باندې الله نه یې لیدلی، رسول به یې نه یې لیدلی، خو بیا به هم ایمان نه وړي. نو دا متقیان دي. الذین یؤمنون بالغیب، یو صفت دا دی چې دوی به په غیب باندې صحیح ایمان به راوړی. دویم صفت ویقیمون الصلاة، او مونځ به قایموي، د مونځ پابندي به کوي، په تعدیل ارکان سره به مونځ کوي، په منځه کې به مدد غواړي د الله تعالی نه. او څنګه چې د مونځ پابندي کوي دغه شان که چېرته کې د دوی نه دا مطالبه وشي، څنګه چې د مانځه ته دوی راځي حی علی الصلاة حی علی الفلاح، نو دغه شان که د دوی نه دا مطالبه وشوه چې راشئ او دین اسلام باندې ځان قربان کړئ، نو دوی به حاضرېږي او په دین اسلام باندې به تن من دا قربانوي. ومما رزقناهم ينفقون، درېیم صفت د متقي دا دی چې دوی به مال خرچه کوي، مال به جمع کوي، نو مال به خرچه کوي، د الله په دین باندې به یې لګوي. څلورم صفت د متقي دا دی والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، چې دوی به په تا باندې هم ایمان نه وړي او ستا نه مخکې چې څومره کتابونه تیر شوي دي په هغې باندې به دوی اجمالي ایمان وي. وبالآخرة هم یوقنون، او پنځم صفت دا دی چې په آخرت باندې به دوی یقین ساتي. نو چې کله په آخرت باندې دوی یقین و، دوی ته به مال ورکول هم اساني، دوی به مونځ قایمول به هم دوی ته اساني، دوی په الله باندې ایمان هم مضبوطي. نو دا 5 صفات شو د متقیانو. اولنی صفت چې دوی په غیب باندې ایمان نه وړی، دویم صفت چې دوی به مونځ قایموي، درېیم صفت چې دوی به انفاق کوي، د الله په لار کې به مال لګوي، څلورم صفت چې دوی په نبي علیه السلام باندې ایمان نه وړی او په مخکې کتابونو به اجمالي طور ایمان نه وړی او نبی علیه السلام ته چې کوم وحی راځي دا به حق ګڼي. او پنځم صفت چې دوی په آخرت باندې یقین ساتي.
الله تعالی فرمایي اولئک علی هدى من ربهم، دا خلق په هدایت باندې طرفه د رب د دوی نه، اولئک هم المفلحون، او دا خلق کامیاب دي. په دنیا کې دا په هدایت باندې روان دي، په نیغه لار باندې روان دي، او په آخرت کې به هم دا خلق سي کامیاب وي. دا متقیانو د متقیانو 5 صفات ذکر شو. بیا ان الذين كفروا سواء، د دین د هغې ډلې تذکیره کوي، کومه ډله چې هغه مخالف ته، هغه دین اسلام بیخي مخالف ته او دین اسلام د دنیا نه ختمول غواړي، نو هغې ډلې ذکر دی. دې ډلې ته نبی علیه السلام ته الله تعالی فرمایي چې دا ډله ایمان نه راوړي، دوی حق طرف ته نه راځي، خو تاسو ولا بیا هم دعوت ورکوئ، د دعوت هغه اجر به تاسو ته میلاویږي. او بله دا ده چې بیا هم دوی نه کېږي او دین اسلام نه قلاریږي، نو دوی لپاره الله تعالی بیا وقاتلوهم حتی لا تکون فتنه، د قتال لار الله تعالی هغه راویستې ده. ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. بیا ومن الناس من یقولو، د دې ځینه د درېمې ډلې تذکیره ده، کومه ډله چې دین اسلام مخالفت کوي، په ظاهره باندې دین اسلام سره ملګري، خو په پټه باندې بیا د خپل باطلو سره، د غیرو سره، د یهودو او د نصاراو سره تعلق ساتي، د مشرکینو سره تعلق ساتي، او د مؤمنانو سره د زړه تعلق نه ساتي. نو د هغې صفات ذکر کړي، د هغوی د علامات دي. او ما تا ته دا پیغام راکړی چې ای مسلمانه، دې صفاتو نه ځان وساته، دا علامات چې د منافقانو دي، نو دې نه ځان وساته. ومن الناس من یقول آمنا بالله. دا درېیمه ډله چې د دوی اولنی وصف دا دی، اولنی صفت علامت یې دا دی، د دوی 15 قبیح اوصاف بیانېږي په دې آیاتونو کې. نو اولنی وصف د دوی دا دی چې دا بې ایمانه خلک دی، وما هم بمؤمنین. ومن الناس من یقول آمنا بالله وبالیوم الاخر وما هم بمؤمنین، چې په دوی کې ورته ایمان نشته. اولنی وصف په دوی ایمان نشته، اولنی علامت یې دا دی په دوی کې ایمان نه وي. په ظاهره باندې وایي موږ ایمان نه وړلی، خو په حقیقت کې دوی ایمان نه یې راوړی. دوی په ظاهره باندې ایمان شو کوي خلکو ته، خو په حقیقت کې په دوی کې ایمان نه وي. یخادعون الله والذین آمنوا. په 9 نمبر آیات کې وایي چې دا خلک دا مؤمنانو لم دوکه ورکوي، او دوی دا کوشش کوي، په خپل ګمان کې دا وایي چې ګوره موږ الله لم دوکه ورکوو. نو بل علامت د دوی دا دی، دویم چې دوی دوکه ورکوي مؤمنانو لره. قرآن وایي وما یخدعون الا انفسهم، دوی دوکه نه ورکوي مګر خپل ځانون لره، ځکه الله تعالی خو خبر دی د ده نه چې د ده په زړه کې څه دی، دی مؤمن دی او که نه دی. وما یشعرون. خو الله تعالی فرمایي په دې 9 نمبر آیات کې درېیم صفت یې بیانوي، مجموعي طور درېیم صفت دی، درېیم علامت دی چې دا بې شعوره دي. په ځناورو کې شعور شته چې ته یې کله په یوه لاره بوځې، په یو کار یې ولګې، هغه به کوي، مستقل به روان وي. خو دا منافق په ده کې دا شعور هم نشته چې زه ځان نه دوکه ورکوم، ما کې ایمان نشته، دا شعور په دې کې نشته. په 10 نمبر آیات کې الله تعالی ذکر کوي چې په دوی په زړونو کې دا مرض د نفاق ننوتی دی. فی قلوبهم مرض، په دوی په زړونو کې مرض د نفاق هغه ننوتی دی. او په دې 10 نمبر آیات کې د دوی بل صفت قبیح علامت هغه هم بیانوي چې دوی دروغ وایي، بما کانوا یکذبون، په دوی کې دروغ پراته دي، د دروغو د وجې نه دا مرضونه په کیسه دي سیوا دي. او په 11 نمبر آیات کې الله تعالی فرمایي چې دوی ته وویلی شي چې فساد مه کوئ، نو دوی فساد کوي. نو په 11 نمبر آیات کې دوی بل صفت دی، علامت دی چې دوی فسادیان دي، دوی فساد کوي. او بیا په 12 نمبر آیات کې دا خبره ده چې دوی د خپل فساد ته، 11 نمبر آیات کې دا دی چې دوی د خپل فساد ته، خپل وراني ته، دوی ته د اصلاح نوم ورکوي. خپل کار د غلط هم نه وایي، خپل کار ته د اصلاح نوم ورکوي. نو دا علامت په دې دور کې هم چې بعضې خلک هغه په غلطه باندې لګیا وي، په پوهه سره یا په ناپوهۍ سره خپل غلط کارونو لره دا د اصلاح نوم ورکوي. په دنیا کې چې څومره هم غلط کارونه کېږي، نو هغه د اصلاح په نوم باندې کېږي. نوم یې ډېر ښکلی، اصلاح نوم یې وله ورکړی، خو په حقیقت کې هغه د دین اسلام ډېر مخالف وي. په دغه شان دي منافقانو به هم د دین خلاف کارونه کول،
او د دین خلاف مشنونه به چلول، خو د خپل فساد له به د اصلاح نوم ورکړی. بیا به 12 نمبر آیات کې الله تعالی فرمایي الا انهم هم المفسدون، چې دا خلک غوره فساد کوونکي دي، دا فساد خوري په ځمکه کې، دا فسادیان دي. په 14 نمبر آیات کې الله تعالی فرمایي چې دوی صحابه ته نسبت د بېوقوفتوب کوي، چې نعوذ بالله صحابه بېوقوفه دي. نو اوس په دې دور کې بعضې خلک هغه د خپل یوز حاصلولو دپاره او د خپل فالورز حاصلولو دپاره د ملیانو خلاف لګیایي، د دیندارو خلکو خلاف لګیایي، د احکامات دینیو پسې لګیایي، د حدیثو پسې لګیایي. څنګه چې په هغه وخت کې به دا خلک د صحابو پسې لګیاول، په دې دور کې به معموله بهانه، معمولی خبره به تلاش کوي او دین اسلام پسې به لګیایي. نو دین اسلام دا یوازې د ملا خو نه دی، دا خو د ټولو په شریکه دی چې په معمولي خبره باندې دین اسلام او ملا بدنامي، دا دین خو په تا باندې هم فرض دی. نو په هغه وخت کې به دې منافقانو صحابو ته نعوذ بالله بېوقوفه ویل. الله تعالی فرمایي الا انهم هم السفهاء ولکن لا یعلمون، دا خلک بېوقوفان دي لیکن دوی په دې خپلې بېوقوفۍ باندې پوهېږي هم نو. بل صفت، بل علامت د دوی دا ده چې دا بېوقوفه خلک دي. بل الله تعالی فرمایي چې دوی په دې 14 نمبر آیات کې، په 13 نمبر آیات کې دا خبره ده چې دوی په دې خپل بېوقوفتوب کې او په دې عقلمندۍ کې فرق هم نشي کولی. دوی د خپل بېوقوفتوب ته دې ته د عقلمندۍ خبرې کوي. نعوذ بالله صحابو ته دوی غلطې خبرې کوي، هغې ته د عقلتوب، د عقلمندۍ نوم ورکوي چې موږ ښه کار کوو. په 14 نمبر آیات کې الله تعالی فرمایي وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. نو دا د خپلو شیطانانو او د خپلو سردارانو ملګري، دا د شیطانانو په لار باندې روان دي. او په 14 نمبر آیات کې د دوی بل چې دا د مؤمنانو پورې مذاق کوي، د مؤمنانو مذاق اړوي. نو په دې دور کې هم بعضې خلک د مؤمنانو مذاق اړوي، د دین اسلام مذاق اړوي. دا د منافقینو علامت دی. په 15 نمبر آیات کې دي چې دا سرکشه خلک دی، فی طغیانهم یعمهون، چې دا په خپله سرکشۍ کې لګیا دی. نو دا سرکشه خلک هم دی. په 16 نمبر آیات کې دي چې دوی د هدایت په بدل کې ګمراهي خوښوي. اشتروا الضلالة بالهدى، دوی د ګمراهۍ د هدایت په بدل کې دوی ګمراهي خوښوي. او په 16 نمبر آیات کې بل د دوی وصف راغلی، علامت راغلی وما كانوا مهتدين، چې دا هدایت یافته خلک هم نه دی. مثلهم کمثل الذي استوقد نارا، نو دا د هغه خلکو مثال دی چې دا مغضوب علیهم دي، دا د دین اسلام مکمل مخالف کوونکي خلک دی. نو دا مغضوب علیهم دی، د هغوی مثال دی چې الله تعالی به د دوی نه دا حق دین واخلي، لکه څنګه چې د مکې وانه واغستو او مدینې ته یې ولېږو. دغه شان د الله دین محتاج نه دی. که دوی قدر او عزت نه کوي، الله تعالی به د نورو خلکو نه دا کار واخلي. او بیا او کصیب من السماء، دا 19-20 آیات چې دی په دې کې د ضالین د حالاتو تمثیل بیانوي، مثال بیانوي چې دا منافقان چې کله په دین اسلام کې د غنیمتونو واوري، د آسان احکامات واوري، نو بیا منډې راوهي. او چې کله دوی د ګرانو احکاماتو د جهاد خبره واوري، د مال د صدقه کولو خبره واوري، نو بیا دوی په غوږونو کې ګوتې ږدي، لکه څنګه چې د باران نه دوی یریږي، د کړهزارې نه او د مرګ نه. دغه شان دوی د سخت احکاماتو نه یریږي. د 20 آیاته پورې دا خلاصه شوه. اوله کې د مؤمنانو د متقیانو 15 صفات، او بیا تذکیره و د هغې ډلې چې دین اسلام مخالف دی، او بیا د منافقانو 15 قبیح صفات ذکر شو. په هغې کې اولنی وصف د دوی بېایماني وه، دویم وصف د دوکه ورکوي مؤمنانو لره، دریم وصف چې په دې کې شعور نشته، څلورم علامت چې د دې کې نفاق دی، پنځم علامت چې دوی دروغ وایي، شپږم علامت چې دوی د فساد ته د اصلاح نوم ورکوي، اووم علامت چې دوی په ځمکه کې فساد خوري،
اتم علامت چې دوی صحابه ته نعوذ بالله ناسمج او بېوقوفه وای. او نهم علامت دا په خپله بېوقوفان دي، په دوی کې بېوقوفتوب پروت دی. لسم علامت دوی د عقلمندۍ او د بېوقوفه خبرو کې فرق هم نشي کولی. او یو لسم علامت دا د شیطان ملګري دي. او دولسم علامت دا د مؤمنانو مذاق اړاوه، د هغو پورې ټوکې کوي. دیارلسم علامت دا سرکشه دي. او څوارلسم علامت چې دا هدایت نه غواړي بلکې ګمراهۍ له ترجیح ورکوي. او پنځلسم علامت چې دوی ته هدایت نشته، دوی هدایت لاره باندې نه دي روان. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. دا د 1 آیات نه سورة البقره 20 آیات پورې خلاصه شوه. انشاءالله سبا بیا نور وایو. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.